نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك سيدي يا رسول الله اما بعد. مسلمانانو ورونو، د دین اسلام په نامه باندې ډیرو خلکو اسلام ته نقصان رسولی دی او مختلف قسمه فتنې او فسادونه او جماعتونه چې کوم دي د اسلام په نوم باندې جوړ شوي دي، او هر یو جماعت او فتنې چې کوم دي نو اکثر د اسلام په نوم باندې چې جوړ شوي دي، خو لیکن اسلام ته نقصان رسولی. په دغه فتنو کې او جماعتونو کې د ټولو یو خطرناک جماعت دا منکرین حدیث دي، چې منکرین حدیثو د اسلام هغه بدیهی مسائل او عقاید او معاملاتونه انکار کړی دي او خلک چې کوم دي هغه گمراه کړی دي او د اسلام د رڼا چې کوم دي خلک گمراهي او کفر طرف ته وباسي دي. نو علماء ذکر کړی دي چې دا فتنه کله پیدا شوې ده. نو څومره ریسرچ او تحقیق چې شوی دی، نو د نزول د وحی نواله تر کله چې قرآن عظیم الشان نازلېدل شروع شو، نو تر اولې صدۍ پورې ټولو خلکو په قرآن او په حدیث باندې اتفاق او قرآن او حدیث په حجت منه، د هغې نه به استدلال کو او د هغې په رڼا کې به خپل اعمال او عقاید چې کوم دي هغه درست کول. خو کله چې اوله صدۍ تېره شوله او د هغې نه بعد کې چې کوم دي هغه معتزله پیدا شو، چې د معتزله مشر واصل بن عطا د چې کوم دي هغه په قرآن او حدیث چې کوم دي په عقل باندې تلل شروع کړل او د چې کوم دي خپل حاکم عقل وګرځو او مقیاس او معیار د عقاید او د حجت چې کوم دي هغه عقل وګرځو او د قرآن او حدیث کامل اتباع نه کوله. نو د ډېرې بدیهي مسایل او عقاید او معاملاتو نه انکار وکړو، چې په هغې کې بعضې مسایل لکه د قبر کې عذاب او ثواب ملاوېدل، دغه رنګې د فول صراط، دغه رنګې د الله تعالی رؤیت د باري تعالی، داسې ډېرو حقایقو نه چې په قرآن او په حدیث باندې ثابت وو، ولیکن چې دغه مسایل د خپل عقل سره وتلل نو عقل سره موافق نه راتلل، د هغه بدیهي مسایلو چې کوم دي د انکار وکړو. نو دغه شانتي د معتزله چې څنګه را پیدا شو، د عقل خپل مقیاس وګرځو او ډېرې بدیهي مسایلو نه انکار وکړو. همدغه نهج باندې چې کوم دي د منکرین حدیث تللی دي، چې دی د قرآن عظیم الشان چې کوم په نوم باندې خلکو ته وایي چې موږ صرف قرآن منو او د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیثو مبارکو نه انکار کړی دی. او حال دا دی چې د ټولو علما کرامو په دې باندې اتفاق کړی دی چې حدیث مبارکه د نبي صلی الله علیه وسلم دا قوي حجت او دلیل دی. لکه حافظ ابن حزم وایي چې د ټولو اسلامي جماعتونو لکه اهل سنت والجماعت، همدغه رنګې شیعاګان، خوارج، د ټولو خلکو چې کوم دی د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث حجت منلی دی او په هغې باندې اجماع کړې ده. خو لیکن د معتزله داسې جماعت پیدا شو چې دی د حدیثو مبارکو نه انکار وکړ او د دغه اجماع خلاف کار وکړ. نو په نن زمانه کې چې کوم دا منکرین حدیث، نو دا یو شکل او صورت معتزله دی چې د بدیهي مسایلو د دین نه انکار کړی دی. علماء ذکر کړی دي چې په نن دور کې د دې منکرین حدیث نه چې کوم خلک متاثره دي، نو هغه اکثر دا کم هغه تعلیم یافته خلک چې هغه جدید علوم او مغربي علوم مطالعه کی او په قرآن او حدیث باندې امور نه، نو د عقل په بنا باندې بیا د اسلام د بدیهي مسایلو انکار کوي.